رب زدنی علما. اول سپارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 49. د بنی اسرائیل ذکر را روانو په دې آیتونو خو الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې چې کوم نعمتونه کړیو دا غي تذکرہ کوي. الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې چې کومه يهود او نصارا او کوم بنی اسرائیل نو چون کې دا خدای اولادو دا غي په پلارانو باندې په مشرانو باندې کوم نعمتونه شیو نو دیو خو بیا به دغه نعمتونه چې پیدا شي او دغه نعمتونه په وجه باندې دیو پالل شي او دیو غټ شي او دغه وخت را رسیدلی الله رب العالمین دیو ته ځکه هغه نعمتونه ذکر کوي چې ور دا د نعمتونه سز په پلارانو باندې ما وکړل او تاسو دا کرتوتونه او تاسو دغه په مقابله کې د الله بیا څونه نافرمانی وکړه دغه ذکر وته کوي. او په دې کې زموږ لپاره سبق دا دی چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو پتا زبانم چې الله رب العالمین کم نعمتونه کوي مداغه شکر ادا کوي چې معمولی نعمت هم د بانو شي داغه شکر ادا کوي او چې کله تاسو شکر ادا کوئ نو قران کې الله فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چې تاسو شکر ادا کوئ په لږ سیس باندې نو زبر له نورم زیات کما او چرته کفر وکي یعنی ناشکری وکي او وای چې بس دا چل له غریب یا موزما سس نشته دا نشته غنشته نو الله رب العالمین فرمایي چې زما عذاب بیا ډیر زیات سخت دی دا کوم شته نعمت می ځبان کړه دا بدنه هم معلومه. په دې آیت کې چې رقم سي ذکر دی هغه دا دی چې الله رب العالمین ولنه نعمت ذکر کوي چې بنی اسرائیل او تاسو هغه نعمت زده یاد کوي رعایت کوي ځانته چې فرعون به تاسو ته سخت عذابونه درکول تاسو نارینه اولادونه دا به قتلول او جنکی او زنانه چې کوم دین دا به ژوندې پرې خودلې. فرعون چې کوم دین د اصل کې د مصر چې کوم بادشاهان به ورڅوک بچون داغه لقب چې کوم دا فرعون لکه قیصر چې کوم دین دا د روم د بادشاه داغه لقب وندغه شان د مصر د بادشاه لقب چې کوم دا فرعون د خپل نوم چې کوم دین وای چې دا رامسیس سمن فتح بن رامسیس ثانی د نوم خپل داو او د فرعون چې کوم دین دا د مصر د بادشاه لقب او د بنی اسرائیل ته د عذابونو د څور کول اصل کې کله چې یوسف علیه السلام د کنعان نه خپل پلار یعقوب علیه السلام کوم واقعیا یوسف علیه السلام چې کوم په سورته یوسف کې ان شاء الله روان ده براشي تفصیلی رمضان کې مونږ بیان کړم نو یوسف علیه السلام خپل ټول خاندان کنعان راوغته او په مصر کې آباد شو او د عزیز مصر په حکم باندې دیو ته شمس شنز مکواله شو زرخیز زمکه وتاواله شو هغه زرخیز زمکه کې دیو دومره زیات شو دومره زیات بچی راوړو دومره اولاد وشو چې دا ډیر زیات تعداد د فرعونانو نه د مصر د خپل خلکو نه دیو تعداد ډیر زیات شو او چې کله عزیز مصر وفات شو یوسف علی السلام د دنیا نه لاړ و دی هغه دبدبه خو بیا پاتې نشو هغه عزت خو بیا پاتې نشو هغه شانتي هغه روح هغه سيزونه ختم شو کمزوري شو. دا فرعون چې کله پیدا شو فرعون بادشاه شو نو دوی چې دا بنی اسرائیلیان د خپل قوم سره مشوره وکړه چې دا بنی اسرائیلیان قوم باندې زیاتیږي وسنه چې د سی وخت راشي چې زمونه د مصر قبضه کې اعلان کې موږ د مصر خپل خلک او دا کډوال دي بل ځای نه راغلي نو سنه چې د مصر زمونه واخلي نو فیصله دا وکړه چې د اولاد چې کوم دی مدا بز قتل موږ قتلو دا لہذا چې قتلوي نو دیو به زیاتیږي نو چې زیاتیږي نو بس موږ په زیاتیو دیو به کمی لہذا دویم حکم او تداو کو چې دینه سخت کارونه اخلي چې دی بچی نه راوړي دی اولاد کم شي چې څومره سخت کارونه دا په دې باندې کوي او د سی وای چې ګوره دای په دې نو کرو باندې لګولیو چاته وای چې ته کچا خخته جوړاو څوک به دې لګول چې تاسو په خې خخته جوړاو چاته وای چې زمیدار کوي چاته وای چې انګری کوي او چې څومره په دې معاشره کې ګران کارونه نو هغه په دې باندې کول او چاته وای چې تاسو مثلا دا کاشکاری کوي او چاته وای چې دا مثلا هغه وخت چې کوم فصل دار ټولوي او دا شان غوبل کوي او صفا کوي هم ته کورون تراوړي دا ټول تکالیف به دی ولور کول د دې لپاره چې دی اولاد کم شي او دا مونږ ذلیل ساتو د لاس لاندې ساتو د دې لپاره به دا چل کاو. بل دا چې د بنی اسرائیل چې کومه نارینه اولاد دا به قتلو دا غي وجه سوا دا غي درې وجوهاتو. یو وجه خداو چې کله ابراهیم علیه السلام یو واقعه چې ابراهیم علیه السلام کله په مصر باندې تیرېدو او دغه بادشاه چې کومه دغه وزګي بادشاه او دغه ظالم عادت داو چې چا سره زنانه ور سره وا نو کداغه زنانه به د سړی خور نه وا نو نور به چار څه ژوند دی بادشاه ول هغه سره بدکاری کوله هغه نه نیول او بدکاری به وسه کوله
ابراهیم علیه السلام چې کله په دغه ځای کې باندې راغی نو ساره رضی الله تعالی عنها ورسره وه. هغې ته وویې چې په دې زمونږ تېرېږو خو ته به دې بادشاه نه تپوس وکړو چې ته د څه یم، ته ورته رسم ووایه چې زه د بیبي یم، داسې ورته ووایه چې زه د خور یم. او اصل کې هغه پکې توریه کوله چې لکه اسلامي خو زما خور په اسلام کې په دین کې زما خور اگر چې بیبي مې، نو ته به دې ته داسې ووایې. خو چې ساره رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته ښایسته وه، دې بادشاه ظالم اگر چې هغې ورته ووایه چې دا زما ورور دی او زه د خور یم، خو هغې نه پرېښوده. او یو ځل چې کله اراده وکړه چې هغې سره بدکاري وکړي، نو الله رب العالمین ته بالکل شل کو په هغه ځای کې هغې ته ورنږدې کېدی نه شو. بیا وایي ما معاف کړه. هغې چې کله معاف کړو په دویم ځل بیا هغه شان اراده وکړه، هغه شان چل ورسه وشو. دوه درې ځله ورسه دا کار چې کله وشو نو بیا یې توبه وایستله او قلار شو. بیا چې کله دې روانېده نو ظاهره خبره ده چې ابراهیم علیه السلام ساره رضی الله تعالی عنها ډېر زیات پریشانه کړي، نو دا ډېر زیاته پریشانه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې ته خفه کېږه مه، یو وخت به داسې راشي چې دې مصر دا بادشاهي به زموږ اولاد ته میلاویږي او زموږ اولاد په دې باندې بادشاهي کوي. نو یوه دغه پیشنګویي وه چې دا دې فرعونیانو په ذهن کې پرته وه چې ګوره ابراهیم علیه السلام پیشنګویي کړله، نو ظاهره خبره ده چې دوی به یو ځل حکومت په موږ باندې راځي او دا فراعنه چې کوم دي دا به د مصر نه بېدخله کوي. نو په دې وجه باندې به دوی د بني اسرایلو بچي نارینه دا به قتلول. دویمه وجه دا وه چې څوک وایي چې دې فرعون ته کاهنان راغلي وو. کاهنان هغه چاته ویل کېږي چې هغه د عیبو خبرونه ورکوي. کله کله به د بازارونو کې مې فوټپاتونو باندې ناست یم، تا ته به اشاره کوي لکه دلته راشه، ستا خو دا مسله ده، دا مسله دروغ د ځانه وایي چې تا باندې دا کار راځي، او لاس ته سړي ګوري ته کاهنان وایي. او نو ده ته کاهنان ویلو چې دوی بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کړي او دا به ستا بادشاهي ختموي. او د په هغې باندې کې یقین کړی چې واقع ده داسې څوک به را پیدا کړي. دا خو کافرانو په هغې باندې یقین کوو، حالانکې زموږ په شریعت کې حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي چې څوک کاهن ته راغی او د کاهن په خبره باندې عمل وکړو، د هغې تصدیق یې وکړو، نو ده په هغه دین د هغه دین نه انکار وکړو کوم دین چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی دی. د دې وجې نه کاهنانو په خبره باندې یقین نه دی کول پکار. خو دې فرعون ته وایي د داسې خبره کړو. یوه خبره پکې دا وه. درېیمه وجه دا وه چې دې فرعون خوب ولیده. خوب یې دا ولیده چې زه د شپې خوب وینم چې د بیت المقدس ته طرفه اور را روان دی او دا د ټولو قبطیانو په دې کورونو باندې ورننوت، کوم چې فراعنه او د فرعون کومه قوم و، بني اسرائیل نه علاوه چې کومه خلک وو، د هغې په دې کورونو کې ورننوت او دا ټول کورونه یې وسوځول. او د بني اسرائیلو کورونه چې کوم دي دا طباقي پاتې شو. نو ته چې کله معبرینو نه تپوس وکړو هغې ورته ووایه چې په دې بني اسرائیلو کې به یو نوجوان پیدا کېږي او دا به ستا بادشاهي دا به ستاسو نه اخلي د فراعنهو نه، او دا بني اسرائیل ته دا بادشاهي دا مشري چې کوم دا به هغې ته بدلېږي. په دې وجې نه ده حکم وکړو چې تاسو دې نارینه اولاد زنانه دایانې دا یې مقرر کړې وایي تاسو ځئ او د دې کورونو کې تاسو ګورئ چې کومه زنانه حاملې دي، نو د هغې تاسو تحقیق کوئ او چې کله هغې بچی کېږي نارینه بچی نو دا یې څه وژنئ، او که کله لوڼی کېږي نو هغه ژوندی ساتئ خیر دی، هغې ته څه مه وایئ. او چې کله ډېر زیات بچی دی مړه کړه نو ظاهره خبره چې د مصر خدمت خو به ټول دی د بني اسرائیلو نه اخېسته. نو ځینې خلک ورته راغله، تجزیه‌نګاران ورته راغله، وایي ته چې دا خلک ټول د بني اسرائیل وژنې نو موږ له بیا د خدمتونه څوک کوي؟ ځکه دی خو سپڼه عادت شوي په خپله کارونه بیا نه شو کولی که نه، نو موږ له به خدمت د مصر څوک کوي؟ نو لهذا ته دې کې لږه ګزاره وکړه. نو دا خو کم عقل انسان او عقل خو د دې نه وي که نه، نو ده بیا داسې ووایي داسې چل به وکړو، دا یو کال چې کومه بچي کېږي دا به ژوندي پرېږدو، دا بل کال چې کومه کېږي دا به وژنو. دا عقل یې نه لاره چې که فرض که به دغه کال کې پیدا شي نو بیا نو په کم کال د الله قدرت ته بیا ګوره، په کم کال چې د وجلو کالو چې دیو به نوجوانان وجل، ماشومان به وجل، نو چې په دغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شو. هارون علیه السلام الله دې نه بچ کړو. او په کم کال چې نه وجل په هغه باندې هارون علیه السلام پیدا شو. او په کم کال چې دیو ماشومان وجل په هغه کال باندې الله رب العالمین موسی علیه السلام پیدا کو او د دغه فرعون په کور کې وساته. مور ته الله رب العالمین په زړه کې واچوله چې دا په یو بکس کې بند کا او د دریاب ته واچوه او دا فرعون کور کې چې کوم دا به ونیولی شي او په خپل کور کې شهزاده وساتي او بیرته الله رب العالمین چې تاسو بل چاته وایئ او خپله بې عمل نه کوئ دا قاعده ته مخامخ ویستله په خپل الله جبان به خپلې سترګې مې ښولې. لهذا عملي پکار چې موږ خپل کرکټر او خپل کردار برابر کړو په خبره سره هم نو اصل کې چې دا ماشومان قتلول افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ.
نو واستعینوا تاسو مدد حاصل کوئ ای بنی اسرائیل صبر سره او نجیناکم صلات او تاسو مان خلاصې سره چې درکوم من تکالیف آل د فرعون باندې الله ته فرعونیانو متوجه نه کیږي مونږ کوا یسومونکم د دین فرعون اولاد او دغه قوم مراد ده و او د ان فرعون چې کوم دا صبر دغه مصر چې کوم بادشاہي خاندان او هغه مراد ده من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې الله نه تاسو ولا عذاب الله عذابنا په بدغه ناکارو عذابونو کې یو دا او چې عزت به خونه یقین ساتي مړه کول به الله لول به تاسو زامن او یستحیون کې الله ساتلی نساء بل رب سره تاسو وانهم الیه راجعون عذاب ته چې سړی رب العالمین بچي سو راغلی او سړی په مخ کې لاله لسمه لوی عذاب دی الله رب العالمین فرمایي چې دغه نماز تاسو خلاصې کوي د دې یستحیون دو معنی دی دا چې د زنانه به حیا کول څنګه تاسو ما و چې داخله بدله دا یعنی مقرر د زنانه او دی تحت ځکه نکار نه کوي قسم به حیا واستعینوا مدد حاصل کوي دویم معنی دا مشهور معنی چې دا جنکی به ژوندۍ ساتل زنانه به ژوندۍ ساتل وانها لکبیره و فی ذلک مبدی کې تاسو لپاره بلاو نظم خو مې رب نگران نه طرف تاسو کوي الله تعالی دا او دا الذين امنوا رب العالمین تاسو یې څنګه خلاص کړي دوی نعمت په الله دې ملاوي کې خپل رب چې وای زیات کا وخت فرقنا چې راجدا کوي کوم تاسو باندې البحر دا دریا فانجینا کوم تاسو نم خلاصې درکو واغرقنا موږ ډوب کړه ال فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ته قتل الله رب العالمین موسی علی السلام ته حکم وکړ چې دی کله تنگ کړ شو ډیر زیات الله ته حکم وکړ چې د مصر نه وځه د مصر نه دیو چې کوم دین وتل بحر قلزم ورته وای وسط بحر احمر وای در فلسطین او د مصر په مابین کې لوی دریاب دی دې طرف ته وتل او الله ته حکم وکړ چې تاسو لاړ شئ د جزیره وادي سینا ته لاړ شئ الته پوری وځي الته چې کله دیو روان شون چې کله دیو د دریاب دی غاړې ته ورسېدل فرعونانو پسې شاته رااله او چې د موسی علی السلام سره تقریبا 6 लाख لخرو 6 लाख مسلمان ور سره او د فرعون سره 11 लाख لخر ور سره په یو روایت کې دی چې فرعون سره 18 लाख لخر ور سره او چې کله دیو دغه ځای ته ورسېد او په دلته بس فرعونیان نه نو بنی اسرائیل او موسی علی السلام ته وجه دا مونږ را لاندې کړو اوس مونږ څه کوو مخې ته دریاب دی شاته فرعونیان نه روان دي موسی علی السلام الخير دی زموږ الله را سره د تاسو یریږي مو موسی علی السلام د الله په حکم په امسا باندې دریاب واه دولس لاري وته جوړ شو په خپل زبان ودرې دي چې کله دی واسر تب کله پوری وتل د دې طرف فرعونیان وردن نشو چې کله میز ته ورسېدو الله رب العالمین دریاب ته حکم وکړو دریاب پیراغه او ټول استغفار کړو د یا 13 لاکه او یا 19 لاکه لخر په دې کې یو قسم پاتې نشو د څومره لوی نعمت ته چې سړی دومره غټ دشمنی او سړی وته ګوري په خپل سترګو باندې سړی ډیر زیات ظلمونه کړي هغه د سي غر کېږي یو کس تی پاتې نشي دا ډیر لوی نعمت ته الله رب العالمین دې بنی اسرائیل ته وایي چې دا مې واسه څومره غټ نعمت کړل خو تاسو به هم څومره ناشکر قوم وایي بیا وته وکشي